کریم یا الله سونه خلق رب کریم یا الله بیماران د شفای کامله ورکړي. د قاري صاحب د مور او د رشاندار اصغر قاري صاحب والد صاحب نور بیماران روح الله قاري صاحب مور په هسپتال کې ده. ټولو ته دعاګانې وکړي چې الله رب کریم الله د هغوی له صحتونه ورکړي. رب کریم الله خپلې لاړې دارو کړي. رب کریم څونه خلک په هسپتالونو کې پراته دي، خدا د کور په انتظار وي رب کریم خپل لاړې دارو کړي او رب کریم خپل کورونو ته راوستی کړي. خدا د فلسطین د مظلومو مسلمانانو امداد وکړي. رب کریم یا الله زموږ خو هېڅ وس نه کېږي، یو دعا هم وس کېږي. رب کریم یا الله موږ ته دعاګانې کوو، خدا ته په خپل رحم او کرم وکړي. رب کریم ته اسره شي، ټولو مسلمانانو ته لاس اخیستی کافر په ظالمان شوي دي، خدا دغه ظالمان تباه و برباد کړي او دا مسلمانان د دوی د لاسونو نه خلاص کړي. د حاضر مجلس کې څونه بیماران دي، خدای شفا ورکړي. څونه قرضداران دي، د قرض نه خلاص کړي. زموږ دې محله کې مشران وفات شوي دي، هغوی ته دعا وکړي چې الله یې مغفرت نصیب کړي. د چا والدین وفات شوي، خدا مغفرت یې نصیب کړي. رب کریم یا الله ته زموږ نه راضي شي، خدای ګناهونه معاف کړي او یا الله زموږ ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي. رب کریم یا الله د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي. رب کریم یا الله موږ دینداره کړي. یا الله موږ د بېدینۍ نه وساتي. یا الله یا رحمان یا رحیم موږ د هر قسمت قهر او غضب نه وساتي. رب کریم یا الله څونه رب کریم خلق ذهني بیماران دي، خدا څوک ذهني بیماران دي، خدا دا ذهني بیماری ټیک کړي. رب کریم یا الله په کور کې د چا جنګ جګړې، خدا هغه جنګ جګړې ختمې کړي. د چا دشمنۍ دي، خدای په دوستو باندې بدل کړي. او رب کریم یا الله موږ ټول حرمینو ته بار بار بوتلی کړي او دغه شانتې روژې او اعتکافونه رب کریم په حرمینو کې په موږ باندې ونیسي. رب کریم یا الله د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي. چا صدقه فطر ورکړي، رب کریم چا خیراتونه کړي، چا زکاتونه ورکړي، هغه ټول په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي. خدا موږ بیا سوال کوو موږ ته مغفرت نصیب کړي. رب کریم دا کوم عبادتونه موږ کړي، خدا عادت دی ته په عبادت باندې قبول منظور وګرځي. د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي. ستا د قهر او ستا د عذاب نه مو ساتي. دا مشران څونه دي رب کریم یا الله ډېر عمرونه ورکړي او د کشرانو رب کریم یا الله عمرونو کې ورته زیادت پیدا کړي او په عمرونو کې برکت پیدا کړي. زموږ د کلي علاقه کې دا څونه خلک راغلي عیدګاه ته، خدا د دوی به حاجتونه راوړي، حاجتونه د خپلو خزانو نه پوره کړي. رب کریم یا الله زموږ چې په کوم شي کې خیر وي هغه راکړي او کوم شي کې رب کریم شر وي د هغه نه مو ساتي. ټول پیغمبر چې زموږ په حق کې کومې دعاګانې کړي هغه زموږ په حق کې قبوله منظور وګرځي او د کومو شرونو نه امان وکړي، خدای هغه شرونه موږ نه وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر. اعزاز محمود لګي او اعزاز محمود لپاره یو دوا کوم مسافر لګي. اعزاز محمود مسافر اعزاز محمود له یو دوا کوي. مسافرو ته پکې دعا وکړي او دغه شانته اعزاز محمود صاحب موږ ترین کړی وي او دعا راته وکړي. دا ورې چې مسلې دي چې الله یې مسلې حل کړي، الله یې د هر قسمه غم او مصیبت نه وساتي. څونه مسافر دي بار ملکونو کې دي، رب کریم الله ته د خپل رزق حلال رزق انتظام وکړي، د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي. وصلی الله تعالی علیه. قاري صاحب اختر الله اللهم صل على محمد.